بسم الله الرحمن الرحيم. وتوابع المنادى المبني على ما يرفع به المفردة حقيقة أو حكما. إنما المنادى بكونه إنما المنادى دي دلته سره دغل نشته دي خدای خو دې غیر کی چار شته چاپ کړي دي. انما قيد المنادى دمن غټ لفظ پریخي دي بكونه مبنيا لأن توابع المنادى المعرب تابعة لللفظ فقط. وقيدنا دي المبني بكونه على ما يرفع به هذا كان على مجامي كړو لأن توابع المستغاث بالألف لا يجوز فيها الرفع. ما ترك متوجه شي نټولو اول تاسو توابع او پیژنې رستور له مستقل باس راځي نو اول نمبر صفت د د تابع وي د موصوف تابع او دویم نمبر تاکید د مؤکد تابع یا زید زیدو د سیوای زیدون دا دویم د اول تابع. دریم بدل د مبدل منه تابع وي او څلورم عطف بیان دی مبین بکې د مبین تابع وي او پنځم نمبر عطف بالحرف دی یعنی معطوف تابع د معطوف علیه وي. دا پنځه توابع دي زده شو. دې کې چې کوم د مطبوع اعراب وي هغه د تابع وي دا ټکي مور سره ذهن کې کېنوي. معطوف علیه اعراب د معطوف هم وي د مؤکد ولا د مؤکد هم وي د موصوف ولا اعراب د صفت هم وي دغه شان پسې ورځه ذهن کې خبرې کې ناستلې وځو شي. کله چې مصنف رحمه الله د منادا د اعراب نه فارغ شو کوم چې اصل منادا د دغه اعراب بیان کو څلور قسمه. اول کله چې منادا مفرد معرفه وي نو په دغه صورت کې مبني وي په علامه د رفع نن زمون کې څه بده کې راکا. دویم کله چې منادا سره لام استغاثه په داخل شنه مجرور بوي. دریم کله چې منادا سره لام الف استغاثه ملحق شي نبي مبني فتح سره وي. او څلورم د مستغاث او د مبني د مفرد معرفین علاوه شي ابا منصوب وي. دا شوی نه دا د اصل منادا خبره وا اوس دا غیر تابع خبره کوي. منادا د پر صفت را لڅ وکاو د منادا بدل لبس اعراب ورکو معطوف لبس اعراب ورکو مؤکد لبس اعراب ورکو عطف بیان لبس ورکو دغه بیان راته کوي وکشه ورته پوهې شي به ناراضي په توابع کې چې کوم اول بحث دی غدا دی چې د منادا قسم په اعراب په اعتبار سره کوم قسم اول او مبني په علامه د رفعه دغه منادا چې توابع راځي توابع مفرده د دې څه حکم دی ما خپلونه رسیدلې. د منادا د اعراب په اعتبار سره کوم قسم اول او منادا مفرد معرفه یعنی څوک چې مبني وي په علامه د رفع باندې د دې کې دغه پنځه توابع کې یو تابع راشي نو تابع له بوله څه اعراب ورکو د دې بیان کوي رسي نو زه اوس بیانوم وکشه. کله چې منادا مبني په علامه د رفع باندې یعنی منادا مفرد معرفه او د دې توابع راشي او د توابع مفرد وي. توابع څه وي که حقیقتا مفرد وي او که حکما مفرد وي او مطلقا توابع نه یادو یو څو توابع دي رسته شماره په دې پنځو کې څو دي څلور نیم دي کا درې نیم دي شماره مته نو حکم ادا دي توابع ته رفع ورکول شي چې په لفظ حمل کې یا زید مرفوع کنه مبني په علامه د رفع یا زید وعمر او نسبم تابع ته ورکول شي په محل بعتب کې محل باندې حمل کې یا زید وعمرا
به وي ما پیرا دو قید لګو دو قید منادا کی او دو قید تابع کی لګو منادا کی قید دو قید دا چې منادا مبنیه دوما دم قید على ما يرفع ولا مبنیه دوما یعنی مفرد معرفه رسی به دا دو قید تابع کم دو قید لګو الکه تابع مفرد یا دوما هغه تابع چې مضاف په اضافت معنوي هغه نه یادوما رسیبی او به دغه تابع مفرد عام دی حقیقتا مفرد یو کو حکما مفرد دي څو قدم ولګول تابع مفرد یادو حقیقتا مفرد یو کو حکما وی په دې صورت کې حکم داده دی تابع طرف هم ورکول شي یا زید و عمر زید په لفظ باندې به حمل شي لفظ هغه باندې رفع ضمه و رفع ور سره مناسب ده هغه مبني و دا موربي رفع به ورکو نسب ورکول شي نسب ذکر یا زیدو محل خو مفعول له مفعول به دي محل نسب محلا منصوب دي اصل کې مفعول به دي نو یا زید و عمرن ویل شي په محل به حمل شي مسله یاد شو ورزو منادا کې څو قیدونه دوا مبني منادا یادو معرب نه دا غیر حکم را روان دي او به دویم قید هغه مبني چې په علامه درف مبني وي الف استغاثه ولا نه یادو ورسېده او به دو قیده په تابع کیو هغه تابع چې مفرد تابع وي دي سره مضاف په اضافت معنوي تابع بار شو یا زید و عبد الله انت صرف نسب دی ورستو وایو وای شوي او به مفرد عام دی حقیقتا مفرد وی لکه یا زید و عمرو حقیقتا مفرد دی او یا حکما مفرد وی حکما مفرد د دې بیان روان دی یعنی کله چې مضاف په اضافت لفظي یا د دې مشابه وي دغه دواړه حکما مفرد وي مضاف په اضافت لفظي باندې یا د دې مشابه دا حکما مفرد وي نو بس ټول قصه مې وکړه کنه ور صاحب د جامع کړي دا بس ورزو به کې بیره به وي ما زو دا ویو بیره به وایا ها تاسو بیره به وای ما کنه کله چې منادا مبني وي په علامه د رفع باندې د دې مفرد تابع که حقیقتا مفرد وي او که حکما مفرد وي نسب به ویل شي په محل باندې به حمل کې او رفع متور کول شي په لفظ به حمل کې ورسېږي کورې دا پراټه دی راوړي او کنه تهمتونو یار د زېما او د پراټو رومال دی بلکې لی تزینه هغه دراله پراټه غي والله منه مې بزرگان ومني د زین کې یو شعر روان یو زین کې درش الله پاک د طرف الهامي کنه کوي نام انسان سره دغه دانه د ضروري چې سړی دیني کیه دي بدوي بزرگ دي ته ملنه د ضروري خدا کیږي کله څوک را رواني بس زین کې بجراش یو شعر رواني زین کې بجراش غره ده وتوابع المنادى توابع د منادا كما منادا يدي اول قيد المبني منادا يدوما خجي معرب ولنا يدي دغه اعراب نه دی کوم چې ذخیره کې بیانوما چې نسب او رفع د دوړه جایزي دا اعراب دغه نه دی هغه صرف نسب به دویم قید علامه يرفع به علامه مطلق مبني نه یادوما علامه جامع وي هغه مبني چې په علامه د رفع باندې علامه په حرکت او حرف سره مبني وي يرفع به بچا چې ته په حالت د اعراب کې رفع ورکول کېدل معرب حالت کې او رفع ورکېدل لنډه دا د منادا مفرد معرفه یادوما د دې توابع کم توابع دې کوم دوه قید لګو توابع د منادا مبني المفردتو دا صفت د توابع و دی ښا هغه توابع چې مفرد تابع وي الکه دا قید ولې لګي ځکه کله چې تابع مضاف په اضافت معنوي هغه کې صرف نسب دی دا اعراب نه دی او به څه وي پسې
حقیقتا او حکما د دې بیان روان دی ښه اصل کې اعتراض نه جواب دی زی وسنه واوري تویل چې د منادا مبني على ما يرفعو چې کوم تابع مفرد وي نسب او رفع به جایز ده دا سیده زما دروخه متابع به مفرد نه وي لکه یا زید الحسن وجهن الحسن وجهن دواړه به جایز دي الحسن وجهه الحسن وجهه دواړه به جایز دي حالانکه دا خو مفرد نه دي جواب دا دی مولوی مفرد عام دی حقیقتا مفرد وی لکه یا زید و عمر او یا حکما مفرد وی حکما مفرد هغه ته ویل کیږي چې په اضافت معنوي سره مضاف نه یا په اضافت لفظي مضاف وي هم مفرد شو یا دغه مشابه وي هم مفرد شو نو تا چې مثال ویلو دغه مفرد کې شامل دی دغه اعراب دی راځي را لمړه انما قید وایا صاحب د کافی قید ولګول ذکر قید غل کولې دي بکونی مبنيا دا قید ولی ولګو ذکر چې کله منادا مربع هغه کې دغه حکم نه دی چې رفع او نصب دواړه تابع له ول ورکه لأن توابع المنادى المعرب تابعات لللفظ هغه تابع فقط د لفظ وی هغه کې محل نه بس کوم محل هغه لفظ می فقط کجی وقيدنا المبنيه علامه جمعي وي من قید ولګولو د مبني سره څخه بكونه علامه يرفع به ګور علامه جمعي د قید لګولو وجه زکه چې کله منادا مبني وي بن فتحه باندې لکه یا زیدا دغه کم تابع راشي کنه اگر که مفرد وي حال تم صرف یو شی جایزي نسب یا زیدا وعمرا وين شولې بي لأن توابع المستغاث توابع المستغاث توابع د هغه مستغاث بالالف چې بالف مستغاث وي اگر چې مبني وي لا يجوز فيها الرفع رفع بکې نه وي جائز لکه یا زید وعمرا صرف نسب وعمرا بيبسي سيدي لا وعمر بالکل دغه شان دي لا وعمر امر نشویله درفه توجه نشته نه چته تابع طرف ورګي لان المتبوع ذکر دي چې متبوع دي عمر یادي دا مبني دي زید یادي دا مبني دي په فتح باندې نو واستدي تابع ته په فتح ورکه نيشه ورکولې ځکه دا هم مبني نه دي دا فتحي بدل معرب کی چی هغه نسب دی به تو ورکه وقید التوابع صاحب د کافی توابع کې قید لګولو بكونه مفردة خلمو کنه دا قید لنډه دا ما ویل دوه قید مدبوع کی دي منادا کی ادوی په تابع کی دي دا سم ویلیو تاسو بدلم کوي اسی خوان د بار دوه قید صاحب د کافی لګولي دوه علامه جامع لګولي هغه مطبوع کی یو قید لګولې منادا کی مبني د بل قید زید کو علامه يرفع هغه په تابع کی یو قید لګولې مفردته دور سره بل زید کو حکمان او حقیقتا حکمان خیلم ده کنه دای په کې کار کړی دی کا نو سوچ چې راغی سی خپل مخې ته راځي کله سوچ پکې کم دې ته ورسېدلو وقید صاحب د کافی قید لګولې بكونها مفردة دا قید ولی ولګاو ځکه کدا تابع مضاف په اضافت معنوي التبه دغه اعراب نه دی چې نفع او نصب دواړه ورکل ته صرف نسب وي یا زید وعبد الله ویل شي عبد الله نشویل لأن لو لم تكن مفردة كشريدة تابع مفرد نوي نه حقیقتا مفرد یو نه حکما مفرد وي نبه بچوي په اضافت معنوي صرف مضاف وي كانت مضافة بالإضافة المعنوية بيبقى مضاف بإضافة معنوي توجه جي دلك استراحات ذكو إضافة لفظي چاہتا ہوئی إضافة معنوي لفظي والا را مقدم کی دو قیده بکی دی إضافة لفظي چاہتا ہوئی چه صفتی صیغوی خپل معمول یعنی مفعول یا فاعل ته مضاف فی دو قیده دی دو قیده کا صفتی صیغوی یو خپل معمول دویم قید یعنی فاعل یا مفعول ته مضاف فی لہذا کصفتی صیغه نه وی یا صفتی صیغه وی فاعل مفعول ته مضاف نه یا به اضافت معنوي
اسانه خبره شو در الله روان دي خرستو بأن لا تكون مضافة دي قید پیدا دا ورکړل چې نه به مضاف مانوي اضافه مانوي سره دې څه چي اچھا جی کوم ته ورسېدل یار كانت مضافة بالإضافة المعنوية چې کله مفرد حقیقتا نوي او حکما هم نوي نو په دې وخت کې به څه وي مضاف به وي په اضافت معنوي وحينئذ بدأ وخت کې د اعراب چې لا يجوز فيها الا النصب وصرف څه وي نصب وانما جعلنا المفردة او به قصه سوچ على مجامع او بل قید ولګا وګوره به جعلنا ویلو دا قید لګولې حقیقتا او حکما یې لګولې کنه پوهیږي به چې حقیقتا مفرد وی لکه زید چې مطلب نه مضاف فی په اضافت معنوي حقیقتا مفرد نه په اضافت لفظي او نه شبه مضاف فی دا حقیقتا مفرد دی او حکما چې اضافت معنوي نه معنی اضافت لفظي وی یا دغه مشابه وی اوس راځه ورته وانما جعلنا من وغرزول مفرد اعم من ان تكون مفردة حقيقة چې شامل شدید چې مفرد حقيقي وي مفرد حقيقي شاته وي بأن لا تكون مضافة معنوية چې مضاف په اضافه معنوي به نوي او نه به په اضافه لفظي وي ولا شبه مضاف شبه مضاف به نوي دا حقیقتا مفرد شو هم دغه شان من عام من شامل کو حکما ته عامم کو شاملم کو حکما ته حکما کم یو دی چې اضافه معنوي سره مضاف نوي بأن تكون مضافة لفظية اغدا چې اضافه لفظي سره وي او مشبهة بالمضاف یا د مضاف سره مشابه وي یعنی اضافه معنوي نوي فإنه ما دادوال چې دي یعنی اضافه لفظي سره یا مشابه دا هم د مفرد به حکم کړي دواړه اعراب ورکول شرف او نصب لانه ما كالتوابع المفردة دغه ځای دی کنه کله څه مې پرې خدل فإنه ما لم منتفت دبر لکیره دا دواړه چې دي کله چې منتفي شو په دې دواړو کې څو پکې منتفي شو الاضافه المعنويه اضافه معنوي ته لري شو کنه نو په حکم د چا کې لاړې مفرد کې رفع او نصب دواړه صحیح نو کانت دا دواړه شو په حکم المفرد دی په حکم د مفرد کې ورسېدې په لتدخل دا غینما جعلنا سره ولګوا انما جعلنا المفرد تاما وغرزول مفرد عام مفرد حقيقي او حکمی تا لتدخل فيها دیر پارا چې داخل شي بتوابعو کې څوک المضافه بالاضافه اللفظي هم والمشبهه بالمضاف هم لانه ما ذكر ادوال چې دي کتوابع المفرده دام بشان د توابع او مفرد دي پڅ کې في جواز الرفع والنصب چې تابع مفرد د څنګه رفع او نصب ورکې دي تم نحو يا زيد الحسن الوجه ور الحسن الوجه اضافه لفظي ده صفه صيغه ده او مفعول ته مضاف ده او الحسن الوجه ویلش نسب او دغه شان يا زيد الحسن وجهه مشابه ده اضافه سره او الحسن وجهه نو الحسن وجهه الحسن او بل الحسنه دواړه به کې ویل شي تاسو پوه شئ کنه لکبر وګورئ دلته اعتراض کو نو به خبره برابر شي بای صاحب د کافی بیان دا سکړې دي چې د منادا مبني کم توابع مفرد دي پلان کې لکه د سی ویلې دي تاکید او عطف بیان او معطوف پالی بلام سرا یار دې ته ضرورت ده هم مطلق تابع به ویلې هر څو کې به جنې څو توابع دي پنځه بس د منادا مبني تابع چې دي رفع متور کول شي نسب قصه ختمه وي نه رسېږي علامه جامع وي به هغه ځوان بچی راسي خبره نه کوي تاسو لغوک شي وته هغه چې د قیدونه لګولي کنه هغه کې فائدې دي او اصل کې دوه قید دي یو نه دي دا کوم اعراب چې د رفع او د نصب د توابع بیانې د مطلق توابع یعنی د 15 وړو نه دي زده شو
به چې د کوم دي هغه کوم اطلاق نه دی بلکې هغه کوم قید دی اول د پنځو وړو نه دي د تاکید دي دغه شان عطف بیان غیادو او د معطوف غیادو دا درې یادو رسې کنه به رسې اچھا جی چلو تاکید صفت عطف بیان او معطوف بدل نه یادو نو ځکه موږ یو دی بیان کو کوم دا بریخه و به بدل باندې حکم لګیدل وی حالانکه هغه صدا څنګه ده رسې به دویم دا چې کومو کې چلیږي هغه کې مطلقاً نه دي معطوف کې مطلقاً نه ده چې نسب معطوف تور کې ورفم بلکې هغه کې قید بلګي هغه معطوف چې بلام به راغلی یا زي پوهیږي کنه به کم معطوف اما حکم مثال ویل زید و عمرو خیلی می کنه امي غلط ټیکاو پټکاولوګه ځکه هغه معطوف د چې بالي بلام پکې نشته دي خبر هل من خپل مسله ور سره حل کوله رسې بدی باقاعده مثالونه را روان دي ښا نو سووري توابع او نڅوک مراد دي تاکید ته مراد دی یو د دې کوم اختلاف دی مطلقاً تاکید کنا نو صاحب کافی مسلک دار چې مطلقاً تاکید لفظي او معنوي وي انور وای چې نه صرف معنوي ته شامل دي دیم صفت کې مطلقاً دي او دریم عطف بیان کې مطلقاً دي څلورم معطوف دی معطوف په دوه قسمه دی واغه معطوف وي چالي بلام بي یو واغه چالي بلام بي نه کم معنی چالي بلام دقیقي سکو فکم چالي بلام نه هغه نه یادوم او بدلم بکنه یادو وسطو غره ولما لم يجري الحكم هر کله چې جاری کېدل حکم درف او د نسب په تابع باندې کمه څه دې بسي الاتي دې کنه هغه حکم چې کوم روان دي په توابع کې نو نه جاری کېدل پټولو باندې نو بل فی بعضها باندې جاری کېدل ابه چې بچا جاری کېدل ولم يجري فيه ما هو جار فيه او جاری نو په هغه کې چې جاری دی مطلقاً بګنه نو جاری بلکې قید ور سره بل لا بد فی بعضها بلکې ضروری و په بعضو کې من قید دی او قید نکله چې دغه شان قصه وا چې مطلقاً پنځه وړو حکم نه بیانو د بعضو بیانو بعضو کې قید وو نفصل تفصیلی وګړو توابع هغه توابع الجاری هذا الحكم فيها چې جاری دی دا حکم باغی کې او ور سره بل خبره مقرله وصرح او تصریح مقرله بالقید د قید فيما هو محتاج الیه هغه کې چې څوک قید ته محتاج وو ویږي به کنا دا ماده ده کده فقه المطلق يجري على اطلاقه ما لم يذكر القيد نصا ترڅو پورې چې قید نصا نه ذکر شوی مطلق به خپل اطلاق جاری کیږي او دلته قید ذکر کړي معلومیږي مطلق خپل اطلاق نه دی فقال انه ماتنو فرمایل ګور ټول توبه او نه مسرب من التاکید وما هغه تاکید مطلق ذکر کو دا ولی اچھا جی من التاکید المعنوی صاحب جامع ورسر معنوی قید روي سلو نو دا اکثر نحوین و رائدہ دا چی تاکید کی رفع و نصب صرف معنوی کی دا لفظی کی نا دا نبی صاحب دا کافی و سقیدی معنوی ولی نو ذکر کرے وی جی دا غیر رائدہ و چی لفظی کم دا نزکی مطلق پر ایک ودلو لأن التاکید اللفظیہ تاکید لفظی چی دے حکم داغی فی الاغلبی اغلب استعمال نه یادی اغلب رای یادی اغلب علماء بنسبان دی حکم د اول له اعرابا و بناء نکاول مورب د موربی کول مبنی د مبنی دا سنی چول چې په دې باندې رفعونه سب دواړه صحیح اعراب تاکید لفظی چې دی د کې رفعونه سب دواړه نه بلکې اول مورب دا مورب په کوم اعراب هغه بدامي بل نه هغه مبنی او دا مبنی رسبي راځي ورلا لك يا زيد بس صرف مبني زيد مبني منادى مفرد معرفه ودا زيد تاكيد
دا اضافت لفظي دی اضافت لفظي خو پیژنې کنه چې په تکرار د لفظ سره راځي کا دا دویم مبني دی او برفه او دم برفه دی وقد يجوز او د تحقیق سره دا تجویز هم ورکړی شوی دی تجویز نه دی یعنی دا رایم دا چې د دواړو حکم یو دی اعراب او رفعا ونصبا چې اعراب د لفظي هم رفع او نصب دی په محل او په لفظ باندې حمل څنګه چې د مانوي والو پیږي کنه به نو به اعتراض صاحب د کافی مانوي قید ولې نو لګولې نو د قلیل خلکو چې کوم راي داغه دغه وا وكأن المختار گویا چې مختار راي عند المصنف ذلك هم داوا چې لفظي کې رفع او نصب دواړه صحیح دي ذکر قید د مانوي ونه لګاو ولذلك لم يقيد التاكيد بالمانوي قید تاکید سره مانوي ولا قید ونه لګاو هم دغه شانات فی البيان دي كذلك دا مطلقاً دي رفع او نصب به والمعطوف بحرف او بیاغه معطوف دی چې بدسي حرف سره وی الممتنع دخول یا چې منوي دخول دی یا علی باغ باندې الګه یا بچا باندې داخله دل منی په معرب بالله باندې ځکه غاصل کې معرفه نه نورې څه معرفه کې ویږي کنه به نو مطلقاً معطوف نه دی مراد کوم معطوف مراد دی چې کوم الف لام سره نوي ها الف لام سره وی ما الف لام سره وی غیرو چې ممتنع وی دخول یا باغی باندې یعنی المعرب باللام وی غیرو سره هذا وسکم بار شو بخلاف البدل بار شو او دغه شان المعطوف بار شو وبخلاف المعطوف الغير الممتنع دخول الياء اغه معطوف شي ممتنع نه دي دخول الياء باغی باندې فإن حكمهما زکه د بدل او دغه قسم معطوف دواړو حکم غیر حکمها دا دغه توابع بشان نه کوم چې موږ بیان کوو کما سه جیو نو څنګه دې لګوي انتظار کې ښه غړ باندې چې ورسېدلې به دغه وی خبر علامه جمی بارنۍ خبره وکړلې خپل قصې لراشي منادا چې کلم مفرد وي مبني وي په علامه درف باندې دغه تابع راشي کوم تابع مفرد حقیقتا یو کو حکمن وی نه دغه تابع ته دوه را به ورکول شي کم رفع نبی په لفظ حمل شي او نصب به په محل محل مفعول به دی باغی به عمل شي پیږي وی وګوره یو تا ترفع تابع طرف ورکول کیږي به حملا علی لفظه چې حمل شي په لفظ باندې الظاهر دا لفظ ظاهر کې مرفوع وي او که مقدر وي لکه یا زیدو وي او یا فتا وي فتا یا فتا ته چې فتا باندې غرفه نشته په تقدیرا ده کنه نو پیږي لأن بناء المنادى عرضي دا اعتراض نه جواب دلګ ورغوري الکه من خو تر وسه دا قاعده اوریدلې ده شکل یو لفظ مبني وو پاغه باندې ته څوک حمل کې کنه معطوف به جوړه صفت جوړه او صرف په لفظ حمل کیږي په محل باندې نه حمل کیږي کوم دې دا لري کنه لاکشن صبر اوره الټه مې ویل قاعده خو موږ دا ورېدلې ده چې څوک په مبني حمل کیږي نغه صرف په محل حمل کیږي لفظ باندې نه کله چې منادا مفرد معرفه مبني و نو څوک د دې صفت راځي حملېږي په یاد په بیان چمچي پکار دغه فقط منصوب په محل حمل وي صرف بچا او ته په محل حمله او په لفظ هم دا ولي جواب لګ برو ګورئ ولې چې دا منادا چې دا کنه دا مبني ده خو مشابهت د معرب سره ده څنګه د معرب اعراب چی کنه دا عارضی وی عامل په وجه عامل چې څنګه راځي اعراب بغي موافق راځي جاني زید رأيت زيدا مررت دا اعراب عارضی وی دغه شان د منادا زیدو د بنا مرضی ده خو یا په وجه ده بلکې د سی په یو کاپی خدامي په ځای ورال دي دغه په وجه عارضی بنا ده نو معرب کې اعراب عارضی دي کې بنا عارضی ده
نو مشابهت د چا سره رااله معرب سره چې کله معرب سره مشابهت رااله هلته په محل عمل کولای شي والعطف على اللفظ وعلى المحل جائز ابر الرسول شي ګورې دا کوم به دور رسیدنو لأن بنا د منادا عرضی ده اعتراض جواب کوي فيشبه المعرب نو چا سره مشابه شو نفلبس حمل سي شو فيجوز ويكون التابع تابعا للفظه دا صحیح شو کا جائز د شي د تابع د لفظي وتنصب نصب مرکول شي تابع ہوتے به حملا على محله مخکم حملا رئیس او دلته مروبا سیدا سل کې د اعلی د پر متعلق بیانې په محل به عتب کې محل خو منادا من اخو مفعول به د اصل کې لأن حق التابع المنادا ذک حق د منادا د توابع كما منادا كما چې مبني ده حق دا دی ان يكون تابعا لمحل چې تابع د چا جوړ شي محل او محلي وهو هنا منصوب المحل ولي بالمفعوليه مفعوليه د وجنه کنه مثالونه راته ويا رړه دی وچوراله مثل يتيم اجمعون يا تيم منادا مفرد معرفه ده مبني په علامه د رفع ده کنه يا تيم او اجمعون تاکید دراغله مانوي رفع ورکړه لکه په لفظ عمل شو واجمعين دام سيد دام ویل شي په محل او منصوب في التاكيد ويا زيد العاقل والعاقل دای صحیح مثال له عتب د پارا نو يا زيد العاقل صفت د پارا مثال یا صفت فهمه العاقل حمل برف لفظ او العاقل حمل ب محل باندې في صفت دا بصفت کې شو اعتراض صاحب د کافی صرف د صفت ولا مثال ذکر کړي یا زید العاقل عاقلا ساسو کتابونو کې د څه دي یا زید العاقل والعاقل کنا و مشترکه صحیح ده بس مطلب دا دی چې عاقلون ویل شي او دغه شان عاقلم ویل شي اعتراض دا دی چې صرف د صفت مثال ولی ذکر کو یار د نور ذکر نکړه وې دا اشهر او اشهر دلته مسله هغه سمجاول پکړو په اشهر مثال باندې کم سمجاويږي کا لأن زکدا چې دا تابع صفت ولدا اکثر دی و اشهر دی کله نور مثالونه ويا غلام بشر بشرا دوړ ویل شي عطف بیان دی بشر لفظ باندې عمل بشرا محل باندې فیات فی البیان ويا زيد والحارس دا عطف مثال له والحارس الف لام بره والحارس ادوال ویل شي في المعطوف بحرف الممتنع دخول الياء هغه حرف سره چې ممتنع وي چې منع دي دخول الياء عليه باغي باندې والخليل في المعطوف بس ته